بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. پرون سبق کې منګه خبر وکړه یو د حسن او د قبح منګه تعریف ویلو چې حسن څه ته او قبح څه ته وایي. درې تعریفات وکړو موږ د ونی دوه تعریفاتو په اعتبار سره حسن او قبح ونه عقلي دي او د اخري چې نه دا بده کې اختلاف دی چې دا عقلي سیس دی او کنه دا شرعي دی. نو شاعرو چې شرعي دی او دغه چې نه ماتوریدیا او معتزله وایي چې دا عقلي سیس دی. بیا موږ دا ویلو چې حسن په دوه قسمه دی، یو حسن لعینه یو حسن لغیره. حسن لعینه دی دا وایي چې بدی کې د حسن د خپل ذات په اعتبار سره وي، د چا د وجه نه په حسن نه راغلی، او حسن لغیره چې د خپل ذات په اعتبار سره په حسن نه وي، خدا حسن به د غیر د وجه نه راغلی. او بیا حسن لعینه په درې قسمه دی، یو دی حسن لعینه چې سقوط نه قبلوي، حسن لعینه چې سقوط قبلي، او دریم دا چې حسن لعینه سره ملحق دی او د حسن لغیره سره مشابه دی. د حسن لغیره سره مشابه دی او د حسن لعینه سره ملحق دی. نو دا دریم قسم چې نه دا د حسن لعینه سره د ولي اصل شمار کوي چې دا اصل دی ځکه او دا به کله بری کې سقوط قبلین پر لاول کې شامل دی کنه قبل په دیم کې شامل دی. نو دا په کار دا و چې دسی به چې حسن لعینه په دوه قسم لري، بالذات او بالواسطه. او بالذات دا تنه دا په دوه قسم لري، یو سقوط نه قبل سقوط قبل او بالواسطه کې بل درم دا کوم دل د څه مقابله. بیا مثالونه ذکر کړو لکه صلات، تصدیق او صلات او زکات. وګوره دا تصدیق چې کنه نو دا اصل لعینه دی. اصل لعینه څه کوي چې بری کې دا الله تعالی چې هغه موږ پیدا کړی او الله تعالی زموږ څخه کړی دي، نو دا الله تعالی چې منعم حقیقي دی هغه شکر ادا کول دي پکې. نو اصل لعینه خوده خدا څه تم سقوط نه قبلای، مطلب که په یو کس باندې اکراه وکړل شو هم هغه بیا هم لکه تصدیق نه انکار نشي کولای. تصدیق یعنی د زړه نه په الله باندې د الله په کتابونو باندې د الله په رسولانو باندې ایمان لرل دا تصدیق دی. واښوي. او دویم نمبر اصل لعینه چې سقوط قبلای، نو هغه لپاره مثال یو اقرار باللسان دی، ایو چې د صلات دی اقرار باللسان، لکه مطلب په جواب باندې مونږ وایو کلمه وایو په جواب باندې مونږ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. نو که چرته په انسان باندې اکراه وکړل شو، زور زبردستی وکړل شو چې لکه تا د کوپر کلمه وایي کلمې نه انکار وکړه زه دی ولما یا د نه لاس پر کوم خپې نه پر کوم، نو دې په خله باندې انکار کول شي، په خله باندې انکار کول شي. دغه شانتي مونږ نه نو مونږ دا هم اصل لعینه دی. اصل لعینه ولې دی؟ اصل لعینه ذکر چې لکه بری کې الله تعالی دا الله تعالی چې کوم نعمت حقیقي دی داغه شکریا ادا کول دي، هغه ته خپل تندې پس مکه باندې لګول دي، هغه ته ځان ټټول دي، هغه ته لاسونه په نامه باندې کې خودل دي، او دا دغه چې الله تعالی هغه زمونږ نعمت حقیقي دی موږ باندې زیات انعامات کړي، دا د شکر تقاضا ده چې ته بلګه دا خبره منی با پوه شو ته با فل عاجزی ته دا ورته پیش کې ولکه سقوط قبلای دغه چې د حایزي زنانه نه د نفاس ولا زنانه نه دغه شاته هغه سړی چې باغ باندې شپه ورسېدل دا به وشراله د شپږو منځونو پورې نه دا باندې قضا نشته، نو دا ګور سقوط قبول کړل. او دریم نمبر دا وای بیا د دریم دوسه والثاني مثال، او دریم نمبر مثال لري د صلات دا مثال له بما دا هغه چې يقبل السقوط چې هغه قبل وی سقوط لره، فإن الصلاه دغه مسره تسقط ساقطيږي في حال الحيض والنفاس، په حالت د حیض او په نفاس کې. هغه په شو به باندې په زنانه باندې چې حیض راشي نفاس راشي نو بری باندې موږ نشته روزي پی نشته او د روزي قضا شته او د مون قضا نشته. کل اقرار بالاقرار، لکه څنګه چې اقرار کول دي یعنی لکه څنګه چې اقرار ساقطيږي په اقرار سره په اقرار سره، لکه څنګه چې اقرار ساقطيږي په اقرار سره، نو دغه شی ناموس یې نام ساقطيږي د حیض او نفسانه. وحسن الصلاه في نفسها، وحسن د مانځه په خپل ذات په اعتبار سره ده. ولی لانها من اولها الى اخرها، دغه د امون د اول نه ولا د اخره پورې تعظیم للرب، دا تعظیم دی بګی د خپل رب د پاره بالاقوال والافعال، په اقوال سره هم او په افعال سره هم. یعنی موږ پرې چې کوم اقوال وایو عاجزی الله پاک ته کو دعاګانې ته غواړو صفات ولا بیانو، نو دا تعظیم در رب دی. او دغه شانتي افعال چې اندام د تعظیم دی، لکه لاس په نامه باندې کې خودل څوک چې په نامه باندې لاس تک دی او جډیر چا تعجزي کوي لاس په نامه کې، نو الله پاک دا ګوره موږ لاس په نامه باندې ول غوګونه نشو، غوګونه په تکبیر کې موږ غوګونه نشو کنه، دا الله پاک تعجزي ده. دا شانتي لاس په نامه باندې ودرېدل کده ګوره او چتو باندې ګوره عاجزي ده. دغه شانتي ټټېدل دا چاته ټټېدل دا چې دا عاجزي ده.
دغه شان دي چې د خپل تندې پس مکه باندې راخودل پوزه پس مکه باندې راخودل دا عاجزي ده نو په مانځ کې دغه چل دی او دغه شان د افعال په ذریعه سره د اقوال په ذریعه سره یعنی د کلمات او دا پکې هم دا دغه دي وثناء علی الثناء الله پاک باندې وخشوع عاجزی له دغه لپاره وقيام بين يديه الله تعالی مخې ته ودرېدل وجلسته بحضوره او الله تعالی مخې ته سجدي کول دي وان كانت الكميات وې تجدي مانځه ته چې هغه کنه مانځه ته شریکار وي نه د مانځه د رکعاتونو او د مانځه د مقدار چې سار بدون رکعات کې مسبقین بدون رکعات کې یا بریری طریقه باندې بهګي نو دا ټول په عقل بدري سره پته لګي شریعت ته محتاج دي وان كانت الكميات واگر چې تعداد د کمیات یعنی طریقه او تعداد رکعات والاوقات والشرائط اوقات او شرایط لا يستقل بمعرفته العقل یعنی عقل پرې کې دا مستقل نه لري مطلب دا چې د عقل په ذریعہ سره دې پته نه لګي ومحتاج للشريعه دا خامغه محتاج شریعت وقد نبهت انا لاسرارها في المصنوي المعنوي وما یو بل کتاب لیکل لري کنه دا غي مصنوي معنوي نه لکه څنګه چې تفسیر احمدی لیکل لري نو بار بار تاسو ته لکه دا تفسیر احمدی کې تفسیر لیکل لري دا که شاید نمازم ډیر شي اسرار دي رموز دي وما یو کتاب لیکل لري مصنوي معنوي نو پای کې مې ډیر ټول خبرو تفصیل کړل لري نمازه اسرار مې ته ذکر کړی دي ښا نو ځان له واخلې وز دا دریم نمبر چې هغه د اصل عیني سره ملحق ده او د اصل غیري سره مشابه ده درې مثالونه ذکر کړی دي یو د زکات یو د روزه یو د حج مثال ذکر کړی دی وای زکات کته په ظاهر باندې وګوري چې دا خو مال ظاهر ول دي دا مال ځای کول دي خپل مال ځای کول دي نو ګوره دا حاصل غیري شو دغه چې په خپل بګه پیدا نه خو حاصل غیري خو کدی ته وګوري چې په دې باندې دغه د حاجت ته فقیر راځي او فقیر دا الله تعالی خو بندگان دي او دغه نو ګوره چې دې د ګوري چې د مال ځای کېدل دي بګه چې د حاصل غیري سره مشابه شو کنه او کدی ته ګوري چې د بندا چې حاجتمند دی محتاج دی داغه حاجت به سرګي یو دا بندا حاجتمند بندا د الله تعالی خو بندره نو دا په سره حاصل عیني شو خو شو باندې معنی وز د بندا حاجتمند کېدل دا په خپل اختیار سره نه دی په خپل اختیار سره نه دی نو گویا کې د چې دلته سره نو واسطه شته خو شو حاصل غیري سره ناړو دغه کړه نه دی داغي اعتبار نه کړي ځکه چې د بندا د کېدل د محتاج کېدل د خپل اختیار سره نه دي دویم نمبر روزي مثال ذکر کړی دی چې روزه د خپل ذات په اعتبار سره خپل ځان وګړي کول دي خپل ځان ته نقصان ورکول دي خپل ځان ته تکلیف ورکول دي په شکل کې ته روزي دي شي نو ځان ته نقصان ورکول دي کله راکله به سړی مړو شي دی نه او په دې کې چې دا اوسن ناغله لري دلیل ودینا چې بری سره نفس اماره بسو د به غالب کیږي او الله تعالی دا غوړ چې د نفس اماره بسو غالب دی واښو به معنی ها او دغه د نفس اماره چې د الله تعالی دشمن دی نه د الله تعالی دشمن دی نو په دې کې دا حسن دی چې په دې سره د الله تعالی دشمن چې دی په دې باندې غلبه حاصلېږي او دا نفس اماره د الله تعالی دشمن دی په خپل ذات په اعتبار سره نه دی بلکې الله تعالی دې چې کړه دی نو گویا کې دا واسطه په رسم ناړو غنل شي نه دغه په اصل عیني سره دا بیان کړی دا واښوي دغه شان د حج ته په ظاهر باندې وګوري نو حج نه د لکه از خپل ځان کړهول دي دونه کوشش کول دي دونه پیسې ځای کول دي او کدی ته وګوري چې را بری کې د الله تعالی نه الله تعالی په رضا کېدلی او داغه مکان د بیت الله شریف د مکه مکرمه د مدینه منوره داغه په عظمت ته زديد ودینه دا مشروع کړل شوی او دا د بیت الله شریف د عظمت د کعبه د عظمت د جنن د چونکی د الله تعالی د سي مقرر کړی دي نو گویا کې د دې واسطي په کې د تناړو خیال ساتل شوی نه نو ځکه دا اصل عیني سره ملحق دي او د اصل غیري سره مشابه دي کله ظاهر باندې ورته ګوري نو حسن پکې نشته ده واښو به نه معنی وګوره ورته والثالث دریم نمبر عند زکات مثال لماذا يكون ملحقا بالعينه جام العقل عينه وي ومشابها لغيره مشابه لغيره فإن الزكاة في الظاهر إزالة المال زکات په ظاهر کې ضایع کول د مال دي وانما حسنت او بدی کې دا حسن چې راغله ده لدفع حاجه الفقير دا حاجت د فقیر د فقولو د پاره هغه فقیر الذي هو محبوب الله تعالی چې الله تعالی محبوب خپل شی بندره وحاجته ليست باختياره او دغه د حاجت من کېدل د فقیر د محتاج کېدل دا د خپل اختیار سره نه دي بل بمحض خلق الله تعالی كذلك بلکې صرف خاص الله تعالی په پیدائش باندې دي واښو نه لري واسطي په کاړو کل ته تل شوی لکه دې دا ورکتل شوی چې دا په غیر ده
وقد الصوم في نفسه تجويع دغه رنګ روزه به مثال ذکر کوي چې روزه د خپل ذات په اعتبار سره وږي کولی او اتلاف للنفس خپل نفس هلاک کولی وانما حسن بلیګ د حسن پیدا شوی د رسد ولنا لقهر النفس الاماره دا ولي الذين چې غالب شي هغه نفس اماره بسو یعنی هغه نفس چې هغه حکم کوي د ګناهونو نفسونه په درې قسم دي نفس مطمئنه نفس اماره بسو نفس لوامه التي عدو الله تعالى جاء اماره بسو دا عدو دشمن د الله پاک دی وهذه العداوه بخلق الله تعالى او دا عداوت الله تعالی په پیدایش سره یعنی دا نفس اماره دا چې الله تعالی پیدا کړل نو دا د انسان دشمن دی لا اختیار للنفس بیا د نفس په اختیار نشته وقد الحج في نفسه سعي دا رنګ دا حد خپل ذات په اعتبار سره سعی ده یعنی منډه والدي وقطع مسافه او مسافت قطع کولی ورؤيه امكنه متعدده او ډېر دیونو لیدل دي وانما حسنا پدې کې دا حسن ناغله لشرف في المكان الذي توجه شرافت د هغه مکان نه الذي شرفه الله تعالى چې الله تعالی دې عزت ورکړه د پټول ځایونو باندې وتلك الشرافه ليست باختيار الامكنه او دا شرافت د مدرسېونو په اختیار سره نه بل بخلق الله تعالى بل الله تعالی پیدا کړی فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بينه ودا وسائط چې الله تعالی پیدا کړی دي نفس اماره الله تعالی دشمن کړل دا خانه کابیری زین الله تعالی شرافت ور کړل او دا غریب الله تعالی محتاج کړل نو ودا وسائط په کې د سر ناړو حایل شوی دي نه فکان حضرت لعینها نو دا اصل لعینها دي او لغیرها دي لکه پوه شو به باندې اگر چې د حسن لغیری سره مشابه دي او ملحق وسره یاد بشیرا زي